حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام یو صحابي دی. کله چې په نبی علیہ السلام وحی نازلېدل نو د زید رضی الله تعالی عنہ به د وحی لیکله. نو د نبی علیہ السلام په زمانه کې د قران کریم له دا ترتیب ورکړی شوی او دا کم ترتیب چې اوس زمونږ استاد په دې مصحفونو کې خو دومره پورې خبره ده چې دا لیکل شوی ټول د قشانتی نو بلکې دا قران کریم صحابه کرام ته په یادو باندې یادو. ډیر صحابه کرام به کیسه چې هغه ته دا په یادو باندې مکمل یادو، بعض به کیسه چې هغه ته لګ لګ حصہ یادو. خو په دې ترتیب سره وته یادو چې کم ترتیب سره مونږ ته نن سبا دا قران کریم مخې ته پروت دی. او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانہ راغله. دچا اکل چې دا زمانہ د ابو بکر صدیق سے براغله نو په هغه کې جنگ جوړ شو د جنگ یمامه. نو په جنگ یمامه کې چې کم د قران کریم له چا دي لیکلې نو دا خلکو ته په یادو باندې یادو صحابه کرام ته جنگ جوړ شو. نو په هغه جنگ کې او یا حافظان شهیدان شو سو او یا حافظان شهیدان شو. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عمر فاروق خواله راغی او د دوی چې ابو بکر صدیق سے او یا حافظان زمونږ شهیدان شو او چې زمونږ دي چې ورور نور هم شهیدان کیږي. نو قران کریم چې چاته یاد دي هغه کسان به ټول شهیدان شي. نو بیا به چاته قران مجید یاد نه. نو چې موږ دې شلو کو چې مخکې د قران کریم ولیکو راجمه کې ټول په یو کتاب کې ولیکو نو موږ بیا د هغه نه ځان یادو. نو خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه وروسته دا خبر راغله. نو بکر صدیق سے بوته وی چې یو کار نبی علیہ السلام نه کړی نو زه هم نه کوم. دا قران کریم پیغمبر علیہ السلام نه لیکلی نه دی راجمه کړی نو زه هم نه راجمه کوم. نو عمر فاروق سے بوته وینا زمانه په الله قسم ابو بکر صدیق سے چې زمانه مشوره دا ډیره بهترینه مشوره ده، کلی مشوره ده. ابو بکر صدیق سے بیا په خبره باندې سوچ وکړو. نو فرمایي چې خدای تعالی زما سینه دي ته کولا وکړه او مې چیرې لکه بالکل عمر فاروق صاحب دا خبره صحیح خبره ده. نو بیا د زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ د په جنگ یمامه په میدان کې نو دغه میدان ته پسې کسان ولېګل چې کله دی واپس راغی ابو بکر صدیق صاحب خاله نو خاطو سره عمر فاروق صاحب. نو دی ابو بکر صدیق صاحب دی زید رضی الله تعالی عنہ ته وی چې عمر فاروق زما خوا ته راغی او ما ته وی چې صحابه کرام شهیدان شو او دا سینا چې زمونږ د قران کریم دغه شان نیمګړی پاتې شي. صحابه کرام د چاته یاد دی او شهیدان شي. نو ته د شلوکا چې دا قران کریم مونږ له په مصحف کې ولیکا چې مونږ بیا د هغه نه یادو خلق به خپل تعلیم حاصلې. نو زید رضی الله تعالی عنہ هغه دې ته عرض کوي وی چې یو کار نبی علیہ السلام نه کړی تاسو دوه ولیکئ. تاسو خبر ته سوچتا دی وته وی چې یو کار نبی علیہ السلام نه کړی نو تاسو یې څنګه کوئ. په دې کې یو خبر هم موږ تاسو ته ظاهري چې کم کار نبی علیہ السلام نه کړی او روسه صحابه کرام کوي نو هغه کار ناجیز او ناروا نه دی. ځکه چې دلی کې دا خو د نبی علیہ السلام اجله صحابه کرام دي، عظیم عظیم مرتبه والا صحابه کرام دوی دا کار کوي. او د پیغمبر اسلام حدیث مبارک دی چې زمانه پس به ورسته ډیر کارونه شروع کیږي نوی نوی، خو چې کم پکې عمر فاروق شروع کړي ول نو هغه پکې زما ډیر خوښ دي. او دا طریقه هم چا شروع کړي وا عمر فاروق رضی الله عنه دا مشوره ورکړي وا. زید بن ثابت دی چې تر قران کریم دا د نبی علیہ السلام په زمانه کې هم لیکلو. اوس دې چلو چې دا ټول راجمه کو ټول د الف لام نو تر د وناسه پورې ټول لښنه ولیکا. هغه فرمایي وی کچرته کې دی ما ته دا حکم کړو چې دا غر یو ځنه بل ځای ته ویسا هغه ما ته دونه ګران نه ولکه د قران کریم د لیکل چې ما ته څومره ګران وی ځکه چې پدې کې یریدو به کې هر غلطي به ګران ونه شي او ایماندار خلک نو خپل ایمان حیثیت وسره ها خدای تعالی زموږ هم د ایمان حیثیت زموږ په ژوند کې پیدا کړي. د هغه نه بعد بیا وروسته د قران کریم په دې شکل سره ولیکل شو او نن سبا زموږ استاد مخې ته پروت دی. استاد د ټول په ذهن کې دا خبره در اچوما چې دا کم قران کریم چې اوس موږ تاسو لولو دانه نبی علیہ السلام په زمانه کې دیسي نو خلک چې وای کم شي د نبی علیہ السلام په زمانه کې نه او ورسته چا شروع کونو یاغه بدعت دی داس خلک وای کنه نو بیا خو د قران کریم کې تلاوت مکوه ځکه چې دا خو نبی علیہ السلام په زمانه کې هم د شانتی نه مقصد دا چې کم کار د نبی علیہ السلام په زمانه کې نو ورسته شروع شه نو هر کار بیا بدعت نه دی بدعت سیئه نه دی.
نو که بدعت ورته بیا وایي نو دې ته بیا بدعت حسنه ویلی کېږي او که بدعت حسنه او غیر حسنه تقسیم څوک نه مني نو بیا ورته د سره بدعت ویلی شي یاد بیته ځکه صحابه کرام بدعتیان نه ول او که څوک هغوی ته هم بدعتیان وایي چې موږ ته شل پیرې وایي بدعتیان